د ځنګل په منځ کې ګل مکۍ نوې مرغۍ یو وړوکی شان بیوټي پارلر کولو کړی و او په هغه بیوټي پارلر کې به یې د ځنګل د هر مارغه سینګار کولو او هغوی نه به یې مناسب پیسې ترلاسه کولې او په هغه پیسو به یې د کور ضروریات پوره کول. ګل مکۍ په لاسونو کې د جادو دی جادو، تا خو ماله داسې ښکلی میک اپ وکړو چې نن به په واده کې د ټولو مارغانو نه زه ښکلې ښکارم. ګل مکۍ لاس لږ زر خوځوه که نه، موږ به واده ته ځو، ناوخته شو راباندې ډېر زیاته. ګل مکۍ ډېره زیاته غریبه وي خو بېحد محنتي وي. د دغې پارلر په لږو پیسو باندې دې خپل ځان او خپل بچي په ډېرې ښه طریقې سره ساتله. یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې نن دې ماته او زما بچو ته په مړه خېټه روټۍ راکړه. د ګل مکۍ بیوټي پارلر اوس په ځنګل کې مشهور شوی و. که د ودونو ناویانې تیارول وو او که نور مارغان سینګار کول وو، هر څه به د ګل مکۍ په لاس کېدله. خو چې څنګه د ګل مکۍ د کامیابۍ نوم په ځنګل کې ځلېدلو، نو هلته لرې یو مرغۍ ناسته وه چې نوم یې کاجل و. د ګل مکۍ د دغې کامیابۍ نه ډېره زیاته سوځېدله. دا وړه مرغۍ نن په ټول ځنګل کې بیوټي ایکسپرټ جوړه شوې ده. هر طرف ته د دې چرچه ده بیوټي پارلر والا ګل مکۍ، بیوټي پارلر والا ګل مکۍ. خو زه کاجل د چا نه کمه نه یم. دا شهرت، دا نوم، دا مشهورتیا، دا هر څه به زه د دې زیړې مرغۍ نه واخلم. د کاجل په زړه کې د حسد او د بغض اور لګېدلی و. د دغې حسد او د بغض په وجه یې یو چالاکه منصوبه جوړه کړه. نو زه به هم په ځنګل کې یو بیوټي پارلر کولاو کړم، داسې بیوټي پارلر چې زه به د ګل مکۍ نه هم کمې پیسې اخلم. په ډېر کم قیمت سره به زه د مرغانو میک اپ کوم. بیا ګورم چې کوم مارغه د ګل مکۍ طرف ته ځي. یو مارغه به هم د ګل مکۍ بیوټي پارلر ته نه، بلکې زما ارزان بیوټي پارلر ته به راځي. ارزان لالچ، حسد او مقابله ډېر درېیمانو خبرو د کاجل په زړه کې ځای اخیستی و او د ګل مکۍ په بې خبرۍ کې کاجل یو نوی بیوټي پارلر د ځنګل په یو ګوټ کې کولاو کړو. خو د کاجل نیت صفا نه وي. په بل سهار چې بیا نور راوخېږي، د ګل مکۍ د هر روزانه په شان نن هم بیا خپل بیوټي پارلر سجو کړی وي او د مرغانو په انتظار وي. خو دې ته هېڅ علم نه وي چې نن خو مرغانو لاره بدله کړې ده. اوس ما خدایه دا څه وشو؟ نن خو هېڅ اوږ هم نه دي راغلي زما دکان خواته. دغه خو وخت وي چې په دغه وخت کې ټاوسه خور، کونتره خور او د ځنګل نور مارغان خپل میک اپ کولو له زما بیوټي پارلر ته راځي. خو نن هېڅ اوږ هم رانغه. څه وجه کیدی شي؟ دې اخوا دې خوا وکتل چې اچانک د دې نظر په یو دکان باندې پروزي، کوم چې د کاجل بیوټي پارلر و. د ځنګل ټول مارغان ورته راجمع شوي وو او د کاجل په بیوټي پارلر باندې ډېر زیات رش و. وای وای دا خو د کمال آفر دی، په 50 روپۍ فیشل. د ګل مکۍ په دکان کې خو په 1.5 روپۍ فیشل دی، د کاجل په دکان کې ارزان فیشل. کونترې دا خو واقعي ډېر زیات ارزان فیشل دی. دې کاجل خو زموږ د زړه وګټلو، په دومره کم قیمت سره دومره ګران فیشل. واه! لالچ د ټولو مارغانو په عقل باندې پرده اچولې وه. نه د کاجل تجربه کتلې وه او نه یې هنر کتلی و. بس صرف د کاجل په ارزان میک اپ کولو باندې دوکه شو. اوس ما خدایه
काजल तاسو کوي دومره کم قیمت کې ولې لګولې دی د میک اپ سم مناسب ریټ اخله کنه د خپل نقصان کولو سره زما نقصان هم کوي ته خو د میک اپ دومره کمی پیسې اخلي چې د خپل میک اپ زیات لګوي او پیسې کمې اخلي اخر ولې داسې کوي ته دې ته پکې لا ګوره راغه مانه تپوس کوي چې دومره کم ریټ ولې لګوي ستا زما په دکان کې څه کار دی که زه کم قیمت اخلم او که زیات قیمت اخلمه دا زما دکان دی ته لاړه شه خپل دکان ته چې څومره پیسې دې زړه غواړي هغه عمره پیسې اخله زه خو د ځنګل مارغان نشم خفه کولی ته ولې زما د دکان نه سوځې زما دکان دومره کامیابیږي چې د ځنګل ټولو مارغانو ستا دکان پرېښودلو او زما دکان ته راغی یا الله کاجل تاسو وایي زه به ولې ستا په کامیابۍ باندې سوځم با خدای چې زه ستا په دکان کلاولو باندې خوشحاله یم صرف دا یو خبره کوم چې دومره کم ریټ تا ولې لګولی دی نه تا ته بچت کیږي او نه زما دکان ته ګاهک راځي سم مناسب قیمت اخله چې مونږ دواړو ته فایده وي وورئ ای د ځنګل مارغانو راشئ د خوږې ګلمکۍ دا خبرې واورئ ګلمکۍ ما ته وایي چې ته د خپل میک اپ د خپل فیشل د بیوټي پارلر قیمت دې زیات کا او د ځنګل مارغانو نه د فیشل او د میک اپ ډېرې پیسې اخله واه ګلمکۍ واه ته د ځنګل د مارغانو په باره کې داسې سوچ لري د ځنګل مارغانو ته نقصان رسوي خو زه کاجل هیڅکله به هم د خپل ځنګل مارغانو ته نقصان ورنه کما زه به دوی ته دغه شانتې ارزان فیشلونه او ارزان میک اپونه کوم اعلی معیار والا میک اپ په کم قیمت سره دا زما د ځنګل مارغان دي زه به هیڅکله هم دوی خفه نه کما اوم که د ځنګل مارغانو د ګلمکۍ دا خبرې دا په تاسو نه خفه کیږي خو زه په تاسو خفه کیږم د کاجل په دغه خبرې اورېدو سره د ځنګل ټول مارغان یو بل ته په حیرانتیا سره وګوري او ګلمکۍ دغه شان حیرانه او خاموشه ولاړه وي ځکه چې د ګلمکۍ رښتیا وینا کاجل په خپلو دروغو کې بدله کړې وه د کاجل په دکان باندې د ګرکانو رش خو لګېدلی و خو د میک اپ کم قیمت اغستو باندې د کاجل جیب خالی شوی و ګنګا کاکا ما وی کنه چې تا سره چې څومره داسې زاړه کریمان پراته وي ایکسپایر فیشلې در سره پرتې وي داسې ایکسپایر ماکس وغیره شیمپون چې سم وي کنه نو ما وی دا ټول ما ته په نیم قیمت باندې راخرڅ کا نو داسې به ستا فایده هم کیږي او زما فایده به هم کیږي اسیم د ځنګل مارغان پسې نه پوهیږي ټول بیوقوفان دي بیوقوفانه ایکسپایر کریمان او ایکسپایر فیشلې خو ما سره ډېر دي خو کاجل په ایکسپایر کریمو سره مخ او په ایکسپایر شیمپوانو سره ویښته خرابېږي دا ته څه لپاره وړي اوهو ګونګا کاکا دا څه وایي زه په چا له څه مخ او ویښته خو نه خرابوم بس زما څه خاص څه دپاره پکار دي ته دا په ما خرڅ کا اسیم ستا په دکان کې فالتو پراته دي ستا د دکان نه به فالتو مال خرڅ شي او زما څه جیب ته به څه پیسې راشي داسې به د دواړو فایده وشي کاجل په خبره کې خو دې وزن شته چې زما او ستا د دواړو پکې فایده ده خو ګورې کاجل دا یو خبره یاد ساته چې زه تا ته بار ویم چې دا مخ خرابوي دا ویښته خرابوي که دې سره هر څه وشي دې کې به زه ذمېوار نه یم دې ځل کاجل د خپل بیوټي پارلر دپاره د سمو کریمو پر ځای باندې د ګونګا مارغه نه ایکسپایر کریمونه او ایکسپایر میک اپونه واخیستل او هغه ایکسپایر میک اپونه او کریمونه یې خپل پارلر ته راوړل په بل سبا باندې د ځنګل ماحول بدل وي ځکه چې د کاجل د بیوټي پارلر نه هر راواپس شوی مارغو د شیشې مخې ته ولاړ وي او خپل مخ ته حیران او پریشان وي وای زما په دې مخ څه چل شوی دی د کاجل پرون واله په دې مخ څه لګولي دا خو ټول شین شوی دی وای زما په دې مخ دې دانو ته وګورئ دومره غټې دانې دي
زه خو غرقه شومه ډوبه شومه سبا بله ورځ کې خو زما واده دی اوس خو به زما مخ میک اپ هم نه علي دا به څه چل کېږي وی د ځنګل ټول مارغان په ډېرې غوسې سره د کاجل بیوټي پارلر ته راشي او په ډېرې غوسې سره ورته نارې وهي کاجل بهر راوځه بهر راوځه موږ لا زموږ د مخونو د خرابېدو جواب د ځنګل خوږو مارغانو خیر دی ما ته معافي وکړئ زه په خپلو کړو باندې ډېره زیاته شرمنده یم زه خپل لالچ او بغض په مخه راغستی وم او ما د ګل مکۍ سره حسد وساتلو ما د دې نه مخکې تلل غوښتل د دې غوندې شهرت مې حاصلول غوښتل خو زما نیت صحیح نه و نور لالچ زما په زړه کې ځای واغستو او ما ایکسپایر کریمان په تاسو ټولو استعمال که زما د وجې ستاسو مخونه استعمال شو خو ما ته احساس وشو زه ډېره شرمنده یم خیر دی ما ته معافي وکړئ وای کاجل تا خو زموږ د مخونو سره کارنامې وکړې کارنامې تا موږ له دوکه راکړه موږ ستا په وجه ګل مکۍ پرېښودله او تا موږ له ایکسپایر کریمونه راکړه زموږ د مخونو سره دې کارنامې وکړې کارنامې زموږ د مخونو نه دې شرمونه جوړ کړل ډېره غټه دوکه دې راکړه کاجل د ځنګل مارغانو ولاړ څه ته یې ورته کوي د کاجل دی بیوټي پارلر ته اور موږ له خو د مخونو نه شرمونه جوړ کړي دي شرمونه چاته د مخ ته لګېدو پرېنښو په دې ځنګل کې به صرف او صرف د ګل مکۍ بیوټي پارلر وي ځکه چې هغې موږ ته هېڅکله دوکه نه ده راکړې ورته کوي د کاجل دی بیوټي پارلر ته اور ګل مکۍ مونږ ډېر زیات ملامته یو تا ته خیر دی مونږ نه معاف کړه مونږ ډېر زیات شرمنده یو مونږ نه غلطي شوې ده مونږ د کاجل په خبرو کې راغو د هغې ایکسپایر کرېمونه مې استعمال کړو نو اوس زموږ د مخونو دا حال دی ته اوس زموږ د مخونو څه علاج وکړه خیر دی دا غلطي به بیا مونږ هېڅکله هم نه کوو او زما خدایه کنتري خورې داسې مه وایئ زما نه معافي مه غواړئ د الله نه معافي وغواړئ زه د ځنګل یو مارغن هم نه یم خفه د هر چا خپله زندګي ده خپل فیصله یې ده چې څنګه غواړي هغه شان فیصله دې ځان ته وکړي خو کنترې او د ځنګل ټولو مارغانو دغه یو خبره زما همیشه یاد ساتئ چې ارزان شي کله ښکلی کیدی نشي د لالچ انجام همیشه رسوایی وي اصل ښکلا خو په رښتیا او په محبت کې پټوي په دروغ او په دوکه کې نه